نبی علیہ السلام خپله توره داسې راویستله یاره دا توره بس د دې به څوک حق ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم نبی علیہ السلام توره وه د دې حق به څوک ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم هر یو صحابي به راته وایي د الله پاکه پیغمبره زه حق ادا کولی شم ما له راکړه ځکه د نبي علیہ السلام توره وه د هر تن مقصد دا چې دا ما ته راکړی شي نو هر صحابي به راته وایي د الله پاکه پیغمبره دې حق به زه ادا کړم ما ته یې راکړه خو نبي علیہ السلام نه ورکوله ابو دجانه رضی الله تعالی راغی وایي د الله پاکه پیغمبره د دې تورې حق څه دی ړومبی راته هغه ووایه د دې تورې حق څه دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړی شي چې دا توره پې کاږه کې د نبی علیہ السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دا ډېر بهادر صحابي دی ډېر بهادر صحابي و دا عادت دا و که نه دی به چې کله میدان جنگ ته ووت که نه دی به ډېر په نخرو باندې ګرځېدو میدان جنگ ته ووتو دا توره به یې راواغسته داسې به یې تاووله او دا سر به یې داسې اوچت نیولې سینه به یې ایستلې وه واړه واړه قدمونه به یې اخیستل داسې په ټوپونو به روانو ډېر په تکبر انداز سره په میدان جنگ کې دی ګرځېدو یو ځل دی داسې په میدان جنگ کې روان دی چې نبی علیہ السلام پې نظر شو مسکی شو وایي خندل یاره د ده د انداز نه دی دا الله ته ډېر ناخوښه دی دا داسې انداز الله ته ډېر زیات ناخوښه دی خو په میدان جنگ کې ګورې نه په میدان جنگ کې الله داسې انداز وي خوښوي وی نور دا د تکبر انداز دی الله یې نه خوښوي الله د تکبر اندازو نه خوښوي څومره چې د عاجزي کوله دومره به د الله اوچتوي الله تبارک وتعالی ته سر ټیټ خوند کوي سر اوچت الله ته خوښ نه دی څومره چې عاجز ګرځي دومره الله ته ته محبوب یې دومره الله ته ته خوښ یې د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د الله د وجې نه عاجزي وکړه الله به یې اوچت کړي الله به یې څه کړي او چا چې تکبر وکړه الله به یې راتاو کړي نو د ابو دجانه رضی الله عنه په تکبر سره میدان جنگ کې ګرځېدو دا توره به یې داسې تاوله سینه یې ایستلې وه نو نبي علیہ السلام چې ولیدو داسې یې مسکی شو دا انداز الله ته ډېر ناخوښه دی دا تکبر انداز دی خو په میدان جنگ کې نه میدان جنگ کې الله ډېر خوښوي دا انداز الله ډېر خوښوي د دې وجې نه د کافرو مخکې به ځان عاجزه نه کوي میدان جنگ کې داسې به ګرځي چې کافر ته پته ولګي چې یاره د خو زه د یو ګزار هم نه کېږم اوس خو جنګونه د ګولو دي د ټوپکو دي وړوکی ماشوم یا ډزو کې غټ سړی ورته وکړي مخکې به جنګونه د زورو د طاقت په وو ابه آمنے سامنے جنګو په توره به جنګو نو ابو دجانه رضی الله عنه پر میدان جنگ کې داسې ګرځېدو په غزوه احد کې نبی علیہ السلام خپله توره داسې راویستله یاره دا توره بس د دې به څوک حق ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم نبی علیہ السلام توره وه د دې حق به څوک ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم هر یو صحابي به راته وایي د الله پاکه پیغمبره زه حق ادا کولی شم ما له راکړه ځکه د نبي علیہ السلام توره وه د هر تن مقصد دا چې دا ما ته راکړی شي هر صحابي به راته وایي د الله پاکه پیغمبره دې حق به زه ادا کړم ما ته یې راکړه خو نبی علیہ السلام نه ورکوله ابو دجانه رضی الله تعالی راغی وایي د الله پاکه پیغمبره د دې تورې حق څه دی ړومبی راته هغه ووایه د دې تورې حق څه دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړی شي چې دا توره پې کاږه کې دا توره پې څه کې کاږی پکې دا د دې تورې حق دی وی د الله پاکه پیغمبره دا حق زه ادا کولی شم ما ته دا توره راکړه دا حق زه ادا کولی شم دا توره ما ته راکړه نو د نبی علیہ السلام ورله دا توره ورکړه وی او ابو دجانه د دې تورې حقدار هم ته یې د دې حقدار هم ته یې هغه توره هغه ته ورکړه ده نو بهرحال د ده په میدان جنگ کې ډېر یو عجیبه انداز و نو بیا په غزوه احد کې مشکل راغی په مسلمانانو باندې
مسلمانو سه ټایم کې پسپایي اختیار کړله نبی علیه السلام سره ډېر مخصوص صحابه کرام پاتې شو په هغې صحابه کرامو کې یو ابو دجانه رضی الله تعالی هم د نبی علیه السلام سره پاتې شوی نو چې کله په نبی علیه السلام باندې دا ډېر ګډوډ ګزارونه شروع شو د غشو د تورو که نه دا ابو دجانه رضی الله تعالی راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېدو نو کافرو ته یې شا کړه او نبی علیه السلام ته یې مخ کړو دا غشي به راتله نو ده به ورته خپله شا اړوله راړوله په دې به یې دا غشي خوړل او د نبی علیه السلام نه به یې منع کول په دې شا نو بیا ترې وروسته یو صحابي تپوس وکړو د ابو دجانه عاشقان خو ټول عمر غشي په سینو خوري په شاګانو خو عاشقان غشي نه خوري دا خو ټول غشي په شا خوړلي دي ته څنګه عاشق وي د نبی علیه السلام چې غشي دي په شا خوړل هغه ورته بالکل خبره دی ټیک ده چې عاشقان غشي په سینو خوري خو کومه دا سینم دشمن ته مخامخ کولی زما شا د محبوب صلی الله علیه وسلم ته راتله ما چې کله دشمن ته مخ کو سینه کول غشو ته ما نو زما شاه نبی علیه السلام ته راتله نو ما دا نشو برداشت کولی چې زما شاه د نبی علیه السلام ته راشي نو ما نبی علیه السلام ته مخ کو او خپل شاه مې غشو ته ونیوله زه داسې عاشق یم د نبی علیه السلام یو دغه عشق و د نبی علیه السلام سره د صحابه کرامو دا عشق چې نبی علیه السلام وفرمایل وی ځان او خپل اهل و عیال د حرامونه بچ کئ د حرامونه بچ کئ خپلې ګېډې ته هم حرامه مه غورځوه خپلو بچو له هم حرامه مه وړه د هغې نه پس ابو دجانه رضی الله تعالی یو عمل شروع کړو چې کله به د سهار مونځ کېدو نو چې نبی علیه السلام به څنګ سلام وګرځو نو ابو دجانه رضی الله تعالی په دعا ته نه یې سارېدو فوراً به د جومات نه په منډه وته دعا به یې نه کوله یو ځل نبی علیه السلام دې سهاره چې ورګه داسې چل کوي نو چې څنګه نبی علیه السلام سلام وګرځاو ابو دجانه رضی الله عنه په منډه د مسجد نه ووت نبی علیه السلام په دویمه ورځ باندې سهارو په دویمه ورځ بیا داسې چل وکړو د سهار په مانځه کې چې نبی علیه السلام سلام وګرځاو دی فوراً په منډه د مسجد نه ووت په دریمه ورځ بیا نبی علیه السلام سهارو چې په درېیمه ورځ نبی علیه السلام بیا سلام د سهار د مانځ وګرځو ابو دجانه منډه کړه چې دی وته د جومات نه نبی علیه السلام یې ودرېږه لکه ابو دجانه ودرېږه ابو دجانه رضی الله عنه ودرېدو وی راشه زما خواله دی راغی د نبی علیه السلام خواله کېناستو نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ابو دجانه زما په خیال چې ستا الله ته څه حاجت نشته دی زما په خیال ستا الله ته څه حاجت نشته دی د الله پاکه پیغمبر زه خو الله ته ډېر محتاج یم زه خو الله ته ډېر زیات محتاج یم د الله پاکه پیغمبر ولې مې حاجت نشته وی که ستا الله ته حاجت وی نو تا به ترې دعا غوښتله ته خو دعا نه غواړې او په منډه ځې الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ چې هم دلته دعا غواړو نو ډېرو خلکو دعا ته حاجت نه وي په منډه وځي د مسجد نه داسې ده که داسې نه ده زه دلته دعا غواړم دغلته د مسجد په دې ور باندې ځای نه وي وځي دا هغه خلک چې د دوی الله ته ضرورت نه وي دا پوره خلک راغلی دی ښه دا څه راغلی دی دا پوره خلک دی دوی ضرورت نه لري دا ډېر مالدار او د الله نه بې پروا خلک دی کو چېرته الله ته ضرورت وي په دې دعا کې به شرکت کو ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په یو څو موقعو باندې الله د انسان دعا نه رد کوي یو موقع په هغې کې د فرض مونځ نه وروستو دعا غوښتل د فرض مونځ نه وروستو څه غوښتل دعا غوښتل په دې ټایم کې الله د انسان دعا نه رد کوي نو موږ دلته دعا غواړو دوی منډې وخي دا هغه خلک چې الله ته ضرورت نه وي دا پوره راغلي دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي
نو نبی علیہ السلام ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ابو دجانه کو ستا الله ته حاجت خو په دعا ته به ایساره دي ته خو دعا نه کوې په منډه د مسجد نه وځي ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی د الله پاکه پیغمبره زه په منډه د مسجد نه ځکه وځمه چې زمون کور سره په ګاونډ کې د یو یهودي کور دی او د هغه په کور کې کجوره ولاړه ده او د هغې کجورې څانګې زمونږ کور ته راوختې دي نو د شپې د هغې کجورې نه څه کجورې زمونږ کور ته ښکته غوري ته راتاوي شوي د شپې زه په منډه ځکه کور ته ځمه هسې نه زما وږي بچي راپاسې او دغه کجورې راټولې کړي او وایي نه خوري چېرته نو زه په منډه ځکه ځان رسوم چې کجورې راټولې کړم هغې ګاونډي ته حواله کړم چې ستا د کجورې نه زموږ کره دا دانې راتاوې شوي دا واخله هسې نه چې زه ځمه کور ته او زما وږي بچي راپاسېدلي او دغه کجورې خوړلي هسې نه زما د بچو ګېډې ته حرامه چېرته لاړه نه شي د الله پاکه پیغمبره یو ځل مې خپل بچی ولیدو چې کجوره راغستې و د هغې نه خوړلی د الله پاکه پیغمبر تالو ته مې وله ګوته ورسوله کجوره مې ترې رابار کړه ځکه زما بچی په جړا شو نور بچی مې راته هم په جړا شو ما وی چې ای بچو جاړی مه خفه کېږئ ما زه دا نه غواړم چې ابو دجانه په میدان محشر کې د غل په نوم سره وبللی شي په میدان محشر کې ابو دجانه د چا په نوم وبللی شي د یو غل په نوم باندې وبللی شي د پردی کجورې پټې کړې وي خپلې بچو له یې ورکړې وي الله دا خبرې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه واورېدې خواته یې ولاړو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې تپوس یې ونه کړو فوراً هغې کور ته ځان یې ورسو د یهودي کور ته یهودي ته یې وویل دا کجوره چې په څومره ریټ خرڅوئ په ما یې راخرڅه کړه هغه په دوچن په دوچن دی په ډېر ګران ریټ باندې هغه کجوره خرڅه کړه او واپس راغی وی ابو دجانه اوس دې بچو ته دغه کجوره ورکوه چې خوري ما تا دپاره واغستله ما ستا دپاره واغسته د نبی علیه السلام سره مینه وه دا د نبی علیه السلام سره محبت و دا د نبی علیه السلام سره عشق و چې نبی علیه السلام وفرمیل د حرامو نه ځان وساتئ بیا سوال نه پیدا کېږي چې د هغې صحابي هغې ماشوم به چې ګېډې ته چېرته حرامه تلي مونږ هم وایو زمونږ د نبی علیه السلام سره څه ده مینه ده محبت دی عشق دی صرف د خولې خبرې دي یقین په الله وکړه الله دې رحم وکړه ډېر کم داسې به یو چې مونږ د زړه نه لګیا یو الله دلته به مونځ وکړو لکه مونځ خو پرېږده و اکثر په جومات کې په غیبت باندې لګیا یو داسې ده که داسې نه ده زه ستاسو له ټولو دا خبرې اورم زه ښکته کمره کې ناست یم ښه بره به ناست یې په بل باندې خو به خبرې راغښتې عجیبه انسانان یې په جومات کې ناست یې غیبت په کوئ په چغه چغه لګیا یې ما کتاب کتو ته پکې هم پرې نه دی په جومات کې به ناست یو غیبت پکو پلان کې داسې او پلان کې داسې پلان کې داسې او پلان کې داسې الله نه یاره وکړه په مسجد کې ناست دی غیبت کوي دا ته څه کوي دلته به فرض مونځ وکړو بار ته به بیا لاړ شو چغلي به کوو دلته به مونځ وکړو چې پټي ته لاړ شو نو کوشش کوم چې پوله لګوم چې ځان ته یو انچه دوه ځای سیوا کړمه دلته به مونځ کوم دلته به روژې کوم او دلته مې اکثر تسبیح په لاس کې او په چغلو باندې سر یم په لمسو باندې سر داسې پکې شته که نه داسې پکې که نه تسبیح اړو دا درز مو ورکړی په لمسو باندې چې دوه تنه به څنګه جنګومه صحیح ده که نه دلته به د خور عیسه وخورمه خور له به عیسه نه ورکومه د خور عیسه به وخوري دلته به ځان ته اوچت اوچت نعتونه لګولې چې مدینې ته لاړې او ارمان مې دی په زړه باندې صحیح ده که نه
خور له به عیسه څه ورکوم خور له به دا عیسه ورکوم چې عمرې لی بوځمه دا نوی دغه راوتی دی ښه دا نوی پروګرام راوتی دی نن سبا خویندو له عیسه ورکول څه دي په خور باندې د 2 لکو روپو عمره کول عمره به پرې وکړم بس د عیسې نه خلاص شومه خویندې وایي زه د عمره یې را باندې وکړه ته ما لاسې دې سپېره نه راکولی خو زه د عمره یې وکړه دا هم ښه ده نو په عمرو نه خلاصېږي په حجونو نه خلاصېږي چې زه به په خور باندې عمره وکړم او بس زه به خلاص شم زه به په خور باندې حج وکړم خلاص به شم هلته به ما ته به بیت الله شریف کې دعاګانې وکړي دعاګانې درته کوي د سره نه قبلېږي ستا په ګېډه کې حرامه پرته ده کو دا خور وی الله وی بخه خو الله فرمایي وی ستا عیسی خوړلی او ته پرې ناراضه یې څنګه یې وبخمه ستا عیسی خوړلی او ته پرې ناراضه یې څنګه یې وبخمه داسې راوتی دی عمرو دا که نه دا راوتی دی ښه دا هم د نبي علیه السلام سره مینه ده صحیح شو که نه حاجي صاحب به ورته ویلی کېږي امیر صاحب به ورته ویلی کېږي مولي صاحب به ورته ویلی کېږي دلته به د خور عیسه خوړلي او زیات نیک عمله به هغه چې په خور باندې عمره وکړي نور رانه څه غواړي عمره مې پرې وکړه که نه دا عیسه ورته جدا کا وری ورکا کاپی عمرې کوي کو حجونه کوي کو خپل خاوند لی ورکوي دا بعضې پکې وایي زه یې ورله ورکوم خو وایي دا ما ته پته ده هغې دلله یې ورکوي خاوند یې یادوي خور له عیسه ورکوم خو خاوند یې دله دی وایي هغه له یې ورکوي لکه نه دا تا ته چې پاتې شوي ته یې چا له ورکوي ته یې د بچو له ورکوي که نه ورکوي ته یې د ښځې له ورکوي که نه ورکوي نو د هغې هغه خاوند نه دی هغه له به یې نه ورکوي چا له به یې ورکوي هغه خاوند دی هغه بچي دي هغې له به یې ورکوي ولې تا له یې واپس درکړي څو دا د نبی علیه صلات وسلام سره مینه نه ده دا د نبی علیه صلات وسلام سره عشق نه دی دا مسلمانی نه ده دا د خولې مسلمانی ده دا د خولې مسلمانی ده د نبی علیه صلات وسلام سره حقیقي مینه او حقیقي عشق د صحابه کرامو مینه وه عشق و کو په حجونو باندې یوازې څوک خلاصېدی نو ابو جهل 50 حجونه کړي دي په عمرو باندې یوازې څوک خلاصېدی نو دغې کافرو زموږ نه زیاتې عمرې کړې وي نه په حج خلاصېږي نه په عمره خلاصېږي هله چې کله په ګېډه کې د حرامه نه وه په ګېډه کې د حرامه پرته ده او بیت الله شریف ته ولاړې او الله ته چغې وې الله ما معاف که الله ما معاف که الله ما معاف که الله فرمایي نه دې معاف کوم په دې بدن چې دې دا کوم احرام اچولی دا دې په حرامو اغوستی دی دا دې په حرامو اغوستی دی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانا یستجاب لذلک خوراک ته د حرامو اسکاک ته د حرامو لباس ته د حرامو د کوم طرف ستا دعاګانې زه قبولې کړم نو که د بیت الله سره ولاړې که نه نو دا ستا د قبولیت نښه نه ده د قبولیت نښه دې دا چې په ګېډه کې د حرامه نه وي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا خبرې ځکه کومه نن سبا د حلال او د حرام تمیز مکمل ختم شوی دی سود زیات شوی دی د خد نه زیات اندر پلی سیوا شوي دي د چانسونو بیې سیوا شوي دي کومه حرامه مونږ معاشره کې نه ده موجوده هره حرامه موجود ده یقین فلک ډېر کم خلک به داسې چې زه دا کار نه کوم دا حرام دی ډېر خلک دې چانسونو د ناستې لکه وایي چانس مې ووه د چانسونو پیسو ته ناستې دا نه و چې چانس مې ووه ځان له مې اور د جهنم تیار کړو نو به هر حال اول معاملات دویم ځل باندې څه شی دی عبادات اول معاملات دویم عبادات ځکه د عباداتو دارومدار په معاملاتو باندې دی کو د یو انسان معاملات ټیک وو نو عبادات قبول دي کو د یو انسان معاملات ټیک نو عبادات قبول نه دي یو سړی د شپه
شپه او ورځ تهجد کوي، فرض منځونه دي کوي، نفلونه دي کوي، خو چې په ګېډه کې حرامه ده دا هېڅ نه قبلېږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي کومې ګېډې ته چې یوه نوڼۍ حرامه لاړه الله یې څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلوي، څلوېښت ورځې. نو عبادات موقوف دي په معاملاتو باندې، اول به معاملات سم کې هغې نه د عبادات قبلېږي. صحیح شو که نه؟ مونږ ته خو دومره پته نه لګي په جومات کې ناست یو، خو چې کله چېرته چا سره لږ غونته معاملات راشي مونږ ته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي، چې بار څه چل شروع دی، بار کم چلونه شروع دي. تاسو ته پخپله پته ده چې د چا کاروبارونه دي دغه دی ته پته ده چې کم ډوک بوک شروع دي. نو د الله دپاره خپل معاملات ټیک کړئ. دا د نبی علیه السلام سره عشق دی، دا د نبی علیه السلام سره محبت دی، دا د نبی علیه السلام سره څه ده؟ مینه ده. یوازې په خوله باندې نه، د خولې او د زړه خبره چې یوه شي دا د نبی علیه السلام سره مینه ده. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا چې خیرته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ. تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.